السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درش اللهم صل على محمد. عزت من مسلمانان ورونو کوم آیات چې د قرآن پاک ما ولوستل د سورة الاعلى رستی آیات دي او رستی سپاره د قرآن کریم دیرشمه. په دې آیاتونو کې زمونږ مهربان رب الله جل جلاله انسانانو ته د هغوی کامیابی بیان کړې ده او کامیابی د حصول لپاره چې څه کول دي هغه لارې بیان کړي او د کامیابۍ په لار کې چې څومره حایل او مانع رکاوټونه دي خرندان دي هغه بیان کړي دي. او څلورم کومه کامیابی هغه حقیقي کامیابی ده هغه بیان شوی. کامیاب انسان څوک دی دغه حقیقت الله جل شانه واضح کړی دی. کامیابی یو ټکی دی دې پسې شاته یو حقیقت دی د دې ضد دی ناکامی. دا سړی ناکام شو دا سړی کامیاب شو. هر انسان فطری طور سره کاغذوان دی که بوډا دی که نارینه دی که زنانه ده که لوی دی که وړوکی دی که ادنا دی که اعلی دی که فقیر دی او که غنی دی او که میا دی که مولا دی او که د هر خاندان او د هر قوم سره تعلق دی هغه کامیابی غواړي. هر کس غواړي. ناکامی هیڅ څوک ځان دپاره نه برداشت کوي. بیا دومره عظیم مقصد چې هر یو کس دغه شی غواړي دا څومره اهم دی او الله جل جلاله ذکر کړی دی موږ ته. څومره لویه مهرباني ده الله پاک. بیا د هغې لارې ښوولې دي چې دا کامیابی به څنګه حاصلې. بیا د هغې رکاوټونه او موانع خرنډان ښوولې دي چې دا لرې شي نو بیا به کامیابي راځي. او بیا حقیقي کامیابي هغه څه ده ځکه چې انسان فطرت دا دی چې د پشکور کې سړه روټۍ هم وي او توده او ګرم هم وي نو دی ګرم او توده خوښوي او سړي ته نه ګوري. او چې کله د سره ښه خوراک وي نو ښه خوراک خوښوي. د خټو لوټو د کور په مقابله کې پوخ کور خوښوي. د پوخ کور په مقابله کې بنگله خوښوي. د خرګاډي په مقابله کې ارزان بیه موټر دی خو چې موټر وي دا خوښوي. او بیا چې
د 3 لکو 5 لکو روپو موټر دی، د هغې په مقابله کې د 50 لکو 10 لکو موټر ته ترجیح ورکړي. دا د انسان فطرت دی. نو ظاهره ده چې هغه کامیابی چې هغه اعلی وي هغه انسان خوښوي. دا هم کامیابی ده چې د مدرسې یو طالب او د سکول یو هلک په سکول کې کامیاب شي، پاس شي. ناکامي هغه نه خوښوي. چې ناکام شي نو بیا چاته سترګې نشي نیوی، مخ نشي نیوی. دا هم کامیابی ده چې سړی سرمایه په یو کاروبار کې ولګوي او په هغې باندې ډېره ګټه راشي، او چې کله یې سرمایه لګولې وي او په هغې کې تاواني شي نو دا ناکامي ده. دا هم کامیابي ده چې دی زمیندار دی، فصل په ځمکه کې وکري او په هغې باندې د 50,000 روپۍ لګېدلي دي او فصل ورته وکړي 6 لکه 7 لکه، دی خوشحال شي، کامیاب شو. او دا ناکامي ده چې د الوګانو فصل یې کرلی دی، 3 لکه روپۍ پې لګېدلي دي او وی کې ورته 50,000، دا ناکامي ده. لیکن الله جل شانه دی کې حقیقی کامیابی ذکر کړی دی چې هغه څه ده. الله پاک فرمایي قد افلح من تزکا، یقینا کامیاب شو هغه کس چې هغه پاکي حاصله کړه. دې کامیابی نه مراد د آخرت کامیابی ده، ځکه چې د دې په مقابله کې دنیا ذکر شوی ده او دنیا د هغې رکاوټ ذکر شوی دی. نو دنیا کې چې څومره څیزونه دي چې دا تا د آخرت د کامیابی نه ایثار کی نو دا دنیا ناکامی شو. که ته جیداد ایثار کې آخرت ته دې نه پرېږدي نو دا ناکامی شو، کامیابی نه ده. که ته کاروبار ایثار کې آخرت ته دې نه پرېږدي نو دا ناکامی ده، کامیابی نه ده. که ته پیسو ایثار کې او د آخرت غم دې نه دی کړی نو ناکامی ده، کامیابی نه ده. او د هغې وجه دا ده چې د دنیا هر څه دنیا کې چې انسان پاتې کېږي او څومره څیزونو سره د ده وابستګي ده او تعلق دی، دا د ده دي نه. دې ته په انګلیش کې ټکه استعمالیږي ډسپوزیبل، چې لوښی ته استعمال کې خوراک پکې وکړې بیا یې وغورځوې، ګیلاس کې اوبه وڅښې بیا یې وغورځوې. پخوا به زنانو چې دانې په میچن باندې وړولې نو یو کپړه به پرته وه د میچنې په ګڼ کې، د میچنې ګڼ هغې ته وایي چې کوم ځای اوړه غورځوي میچن، هغه به وړه غونې کپړه وه، هغې ته به یې سپوڼې وي. هغه سپوڼې نه هغه چولی کېږي، نه ترې کمیس جوړېږي، نه ترې پرتوګ جوړېږي، نه ترې بل یو شی جوړېږي، بلکې صرف او صرف دې دپاره چې په هغې باندې دا ګڼ صفا کړه، دا اوړه را جارو کړه. نو هغه به داسې شی و چې هغه به ډېر ریمنه کپړه وه، ځکه چې پخوا غریبي وه. نو د دنیا دا مال، دولت، دا متاع، دا جیداد، دا کاروبار، دا غسپونه دی د آخرت، او دا حقیقی فلاح نه ده. د دې په باره کې به یو دوه خبرې وکړم. یو خدا چې حقیقی ستا ملکیت هغه دی چې هر وخت هغه تا سره یې او تا نه یې څوک شکولی نشي. دا اسمانونه او ځمکې د الله دي، دا سمندرونه د الله دي. الله جل شانه بعضې اشیاء انسان ته عاریتن ورکړي دي، مستعار چې ته استعمالوه، خو دي د خدای. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. آسمانونو او ځمکې هم د الله، د دې په منځ کې چې څه دي دا هم د الله. وما تحت الثرى، او د ځمکې د لاندې، د هغې د لاندې چې څه دي هغه هم د الله دی. او دا د انسان ځکه نه دي چې غلی ته نه یوسي نو بیا دی دغسې لاس مروړي، شی ته نه یوړو.
چې ډاکوي ډاکه په واچي ویلوټي بیا ددنی چې شوکماری ته نو شو کینو بیا ددنی صحت د بدن سره دی د سره ګرځي را ګرځي چې د چرته نو د افسروغ بدن هم وسره دی لیکن صحت دا د نه دی چې بیماری به راشي بیا د خپل صحت نشي واپس کول او چې کله دا سيزونه او اشیاء د سره ویم نو چې مرګ راشي نو دا هر څه ته نه پاتې شي هغه جیداد هم ته پاتې شو هغه کورم ته پاتې شو هغه مال او متاع او هغه بینک بیلنس او کاروبار او نوکری او عزت او منصب هغه هر څه د دنیا پاتې شو که چېرې د دې په کار دار چې د ځان سره وړي دا د دنه دي دا پایدار نه دي او د مرګ هیڅ پته نه لګي چې څه وخت راځي یو سړی وایي زه کامیاب شم دومره کروڑه روپۍ ما وګټلې او د مرګ فیصله شوی الله جل شانه څخه نږدې هغه هر څه ته نه پاتې شي نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې دا کامیابی د آخرت په مقابله کې کامیابی نه ده کامیابی هغه ده چې چا آخرت ترلاسه کو او د آخرت ژوند د دنیا ژوند 60 70 80 90 شویته او یا اتیا کاله سلور نیم شل کاله سل کاله شپږ شل کاله ژوند د آخرت ژوند پایدار دی بعض حضراتو مثال ورکړي د پوهې د پاره دی صرف هغه حقیقت نه دی چې د آخرت ژوند دغه مثال داسې ورکړي چې اسمانونو د پاسه او د ځمکې د پاسه په هر ځای کې سړی د خاشخاشو دانی اونولي د خاشخاشو دانی اونولي د خاشخاشو دانه د شړشم د دانی نه ډېر وړي او د اسمانونو ډک کی دینه ځمکې ته نه ډکی بیا یو چرګ یا چرګ ټونګې لګي پاغه باندې او لس عرب کالو نه پس یو دانه اوچتای د خاشخاشو لس عرب کالو نه پس یو دانه اوچتای نو دا دانه ختم شي لیکن د آخرت ژوند بیا نه ختميږي اوس اندازه تاسو ولګوي او ځواني نه ختميږي لباس او پوشاک د جنت نه ختميږي خ خوراک نه ختميږي آرام او راحت نه ختميږي د جنت ژوند نه مراد دار د هیڅ شي نه ختميږي سړی زړیږي نه درې دیر شکال عمر کې بوي دا غدا سے بقا ده اوس کامیابی هغه ده دلته کې سړی غاښونه ولګي په یو غاښ باندې 1 لک روپۍ 120,000 دا غاښونه مې ولګول یو سوره د ژوند دی هغه نه پس یې مړ شي نو ماغه پردي غاښونه هم ته پاتې شي خپل خلا پرېدا دا د دنیا سره ژوند دی د آخرت په مقابله کې دا صرف او صرف الله جل شانه انسان ته د عمل لپاره ورکړي دی بس بیا د آخرت سيزونو کې زړېدل نشتا او هر یو شی چې یوزل اخره میوه چې دی یوزل اخوړه بیا خوري دوباره نو دا غي لذت او ذائقه به بیا بدلې یا غسی بني دلته چې په مخ باندې سړی خ خوراک کوي نو چې بیا دوباره خوري یا مثلا یو 15 ځله خور چې پښپغم ځله خوري بیا وی لري غزړه مې تن راډک شو اگر کاغه خشي لیکن د آخرت سيزونه هغه چې یوزل اخره بیا خوري و اتو به متشابهه رنگ کے اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے حجم کے اعتبار سے نام کے اعتبار سے ایک جیسی چیزیں دی جائے گی بعض چیزیں لیکن اس کا ذائقہ مختلف ہوگا تو اخرى دے وہی مادہ خوڑل ہے اشے و بدلوی دا نور خبری لپریدا او هر رزب د یوې ورځې نه بل رزب په جنت کې د انسان ترقی کیږي خطرات لل نشته په ځای ودرېدل نشته ترقی کیږي تنزل نشتا تعالیش ته زوال نشتا التا هر یو سیس کی ترقی کی نو عرض میں دا کول زما عزتمند چې یو قران کریم کې په دې آیتونو کې الله جل شانه اغازیم مقصد چې هر یو انسان غواړي غي ذکر دا هر یو انسان ضرورت ته به دویم دا خوري چې حقيقي کامیابی دې څه شي بل تؤثرون الحیات الدنیا نه معلومیږي چې دا د آخرت کامیابی ده
دریم د کامیابی د حصول لارې الله جل شانه خو ډېرې اسانه هغه سدي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. درې سيزونه ذکر کړي، تزكى، ذکر او فصلى. بس دا درې سيزونه چې حاصل شي نو دا سړی به فلاح عمومي. تزكى سے شے دے، قد افلح من تزكى، جس نے اپنے دل کو مانجا، جس نے اپنے دل کو مستقل بنایا، جس نے اپنے دل کو مزکا اور مصفہ بنایا، جس نے اپنا تزکیہ کیا چچا خپل زړه مانج کو، خپل زړه صفا کو، د خپل زړه تزکیه ہوگا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جو پاک ہوا. او د تزکی د زړه نه شروع کی، زړه پاکول ست وای چې شرک وی پکې شرک دی وباسي، عقیده سمکی. شرک خراب عقیده دا داغه په توحید راشي، الله یو دی، خدای نه مني، کافر دی، زړه ګنده دی، زړه شاړ دی، په زړه کې جاړي دي. دا صفا کی د توحید خلی عقیده پکې راشي، الله یو دی، هغه سره څوک شریک نشته. او زړه تزکیه هغه څنګه ده چې د رضایلو په ځای پکې خسائل راشي، کینا، حسد، بغض، بل مسلمان سره نعمت نه برداشت کول. د دې په ځای پکې دا راشي چې هغه مسلمان ته دعا کوي، یا الله دومره دې ورکړي د نورم ورکړي، دا ټرک را روان دی، په خیر او عافیت سره خپل مقام ته ورسې چې دا ګټه نصیب شي. څومره کسان داسې دي چې داسې دعا غواړي. او چې کله انسان د بل مسلمان په خیر کې لګیای، والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، او کما قال صلی الله علیه وسلم، الله جل شانه د په مدد کې لګیای چې ترسو پورې دا انسان د بل مدد کې لګیای، د بل خیر غواړي. ته تجربه وکا، د بل په خیر کې لګیا، بیمار دی تپوس ته دا، فقیر دی تعاون وسره وکا، نهر دی په خېټه باندې موړ کا، چې څومره ستا وسیه غمره کو. ته دا الله جل شانه د رضا د پاره وګرځو ګور چې الله جل شانه تابع بل تپریدي نه، هغه بستا غیبی بندوبست کی. دا سي طریقو سره به درکې چې د بل باسباب او وسایل او لاري وي او خوشحالي بستا په جوړي. تزکیه دا ده چې په زړه کې کینه، حسد، بغض ني. تزکیه دا ده چې په زړه کې هرس او لالچ ني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فطری طور سره انسان دا سي دی که چریغه ته یو خور ډک چا د مال ورکو نه دی وای چې یو دا سي بلوي، او چې بیا بل ویني دی وای چې یو دریم وي. او څومره چې انسان زړیږي نو دومره داغه هرس ځوانيږي، هرس قوي کیږي، مضبوطیږي. چې دا هرس ختم شي، د دې په ځای کې قناعت راشي. قناعت دې ته وایي چې الله تاسو را کړی دی، الحمدلله دا ډیر دی. او چې څوک ته تاسو کې دی الحمدلله الحمدلله ډیر خو وخت تیریږي. ابراهیم علیه السلام د هغه خزه په باره کې خپل زوی ته نصیحت پرې هو، اسماعیل علیه السلام ته، چې کومه خزه ناشکر وا، وی وخت څنګه تیریږي، وی ډیر سختۍ دي، ځکه چې خو بس غوخه ده او بدی، غوخه ده او بدی، بل څه نشته دی، د تنګسو ژوند دی، بل قسم خوراک نشته. ابراهیم علیه السلام زوی ته نصیحت پرې خو چې دا خزه دې لري، او بیا بل شاکر وا، شکر گزار وا، د الله د نعمتونو قدردان وا، د هغه باره کې نصیحت پرې خو چې دا خزه دې اوسات. قدردان انسان د الله خوښوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښوي، د انبیاء خوښوي. یو څو کسان رالل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته معمولی شی ورکو، هغه په داسې تندې تریو. نور کسان رالل، الله رسول فرمایل چې دی خو قبول نکو، تاسو یې قبول کړئ، چې هغه قبول کو، هغه ته هغه پسې وته ډیر څه ورک. د ازمیختو شاکر بنده هغه د الله د انبیاء د خو خلکو هغه خو. نو تزکیه دا ده چې زړه نه رضایل، ګنده اخلاق، خویونه دا وباسي، د هرس په ځای کې قناعت راشي.
د نفاق په ځای پکې ایمان راشي، د بې صبرۍ په ځای پکې صبر راشي، د ناشکرۍ په ځای پکې شکر راشي. الحمدلله. بعضې کس ته چې معمولی شی ورکې دی فقیر هم وي ضرورتمن هم وي، لیکن معمولی شی چې ورکې تندی ترې وکړي چې دا دې سره ناقدري ده. بعضې کس سره چې خوراک سکاک ډېر وي نو د ده په کور کې د خوراک څیزونه ضایع کېږي، دا ناقدري ده، دا الله جل جلاله ناقدري ده. قدردانی دا ده چې تا کره ډېر وي لیکن سره د هغه یو دانه ته بې ځایه نه غورځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات دي او د امت لپاره تعلیمات دي، خپلو صحابو ته دا طریقې ښودلې دي چې کله په دسترخوان باندې تا نه خصوصي پروزي ښکته نو هغه اوچت کا هغې سره سازیتناک شی انختی، یعنې ورسره تیلی دی خسنی دی نو هغه ترې لرې که ویې خوره. نو د یو ثابت لوښی پروت دی خصوصي د نه پروزي هغه دغسې مه پرېږده. د الله رسول فرمایي شیطان ته یې مه پرېږده چې شیطان ته چې دا تا پرېښو شیطان په هغې کې تصرف کوي، نو شیطان تا سره په خوراک کې شریک شو او شیطان خو ستا دشمن دی، تا سره چې په خوراک کې شریک شو اوس به دا خوراک تا ته خیر نه در رسوي. او چې کله د شیطان لرې کو زمونږ په خوراک سکا کې شیطان شریکېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیمات او عمل نشته. دا الله رسول فرمایي کټوۍ پټه ساته، هر یو لوښی پټ ساته، بورۍ خوله بنده ساته، د شپې چې وده کېږي نو دروازه بنده ساته. زمونږ دا لوښي ټول کولاوي چې خالی لوښی دی هغه نسکور ساته. پخوا به زنانو لوښي نسکور ساتل چې سر به نو تش لوښي بو. اوس دغسې پراتی ترتیب بدل شو، بې برکتي راله، برکت ختم شو. چې د لوښي سر نی نو په هغې باندې ډکه کېده، مسلم شریف کې حدیث دی، ډکه پې کېده ووایه بسم الله. اوس پکې شیطان تصرف نشي کولی. د دروازه چې بندی جرنده نشته دی لیکن دروازې کونډي او زنځیر ولګو وایه بسم الله، اوس پکې شیطان تصرف نشي کولی، ځکه چې د الله جل جلاله د نوم سره انتهایی زور دی او د قوت خاوند دی. د هغه د نوم نه شیطان دومره یریږي چې دې سیس سره د الله نوم پیوست شو، تا د هغې په وخت کې واغشتو، شیطان باندې د شیطان زور په هغې نه چلیږي. قد افلح من تزکا، تزکیه دا ده چې د زړه نه دا ګندونه ټول اوزي. ستا د مسلمان رور سره، ستا د یو انسان سره، ستا د ګاونډي سره، ستا د خپل سکر رور سره بغض، کینه، نفرت، حسد، عداوت او دشمنی یو شی دی په نه سودیږي، دا ټول وباسه او خالص ایمان دی په زړه کې راشي، په الله باندې دی یقین مضبوط شي. قد افلح من تزکا، کامیاب شو هغه کس چې چا تزکیه وکړه. او دا څه سره راځي؟ دا په عمل سره راځي. مسلسل سعی، مسلسل کوشش او چل به چانه زده کې د الله د نیکانو بندگانو د اولیاء په صحبت کې پروزه هغې نه به چل زده کې، د هغې رنګ به پتا باندې وخیږي. دویم شی وذکر اسم ربه، د الله ذکر وکړه، د الله ذکر، د الله نوم په کثرت سره اخله، ځکه چې د مخ کې د زړه تذکره وشوه، دویم بیا د ژبې ده. د دې ژبې اثر د انسان په زړه باندې کیږي، انتهایی لنډ اثر د انسان په زړه چې کیږي هغه د ژبې کیږي. په ژبه باندې چې ښه وی نو ستا په زړه باندې ښه اثر کیږي، په ژبه چې بد وی نو ستا په زړه باندې بد اثر کیږي. که په ژبه باندې هر وخت د کاروبار، د پیسو، د نوکرۍ، د پیسو، د ګټې، د دې څیزونو تذکرې په زړه باندې د مال اثر کوي. که په ژبه د کنځلې وي، بدرد وي، په دې په زړه باندې هغه ګنده اثر کوي. که په ژبه د فسق و فجور وي، زړه دې تور شي، تیاره شي، فسق و فجور پکې راځي. که په ژبه باندې د یهودو د نصاراو مدح وي، د کافرو مدح وي، د الله د دشمنانو په زړه کې به د نفاق راځي، کفر به راځي، شرک به راځي. چې څنګه تذکره په ژبه باندې کې هغه اثر به په زړه کې کیږي. قرآن کریم کې د بنی اسرائیل مبارک اللہ جل شانہ ذکر کئی فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ لوگ ٹیڑے ہو گئے تو ان کے دل بھی ٹیڑے ہو گئے. جب زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے.
چې جبه غلط الفاظ وای په زړه باندې غلط اثر کوي. نو یو زړه دی عقیده سمول پکار دی، اخلاق سم صفا، دا کامیابی حاصلېږي. دویمه لار جبه شوه، په جبه باندې د الله نوم چې څومره په کثرت سره اخلې دومره په زړه باندې اثر کوي. تاسو به یا لیدلی وي یا به کم از کم لیدلی خو وي په دې غرونو کې غریزي علاقو کې بعضې غرونو کې چینی وي، د چینی اوبه راځي د دربو په پاڼه باندې یو یو ساس کې راځي او لاندې کاڼی دی، هغه ساس کې په کاڼي باندې پروزي. د چینه کال 12 میاشتې دی نه د اوبه راځي چې په لاندې ساس کې پروزي په کوم ځای باندې، نو سموده پس په هغه کاڼي کې کوتۍ جوړه شي د اوبو ساس کې سره. دا نه پلک ته نه سټک ته نه برمه ده نه میخ ته نه بل یو شی دی، اوبه دي. اوبه څومره انتهایی نرم سیز دی، لیکن چونکه دیر پاده مسلسل له د هغې اثر په هغې باندې کېږي. دغسې چې سړی الله الله لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله استغفر الله دا وی، نو د دې اثر په زړه باندې کېږي، زړه پاکي. یو کلمه ویل په جواب باندې دا د اثر نه خالی نه ده، بلکې زمونږ اکابر نه مسوسو زله اوریدلی او په کتاب کې مکتلی چې بغیر توجه وی نو هم اثر کوي. ځکه چې جبه خو لګیا ده، جبه خپل عمل جاری ساتي. نو دویم دا چې په دې جبه باندې سړی د الله ذکر کوي، ښې خبرې کوي، دا کامیابی حاصلېږي. دوه څیزونه، فصلا، دریم د جبه سره سره نور اعضا، لاس، خپې، مازغه او سوچ، دا د الله په بندګۍ او عبادت کې لګي. بس دا درې څیزونه حاصل شي. او دا الله جل جلاله بندگی و عبادت هغه مزم دی. فصلا، ډومبه سره فرست د مز ذکر زکه دی ځکه چې مز داسې عمل دی، داسې عبادت دی چې هغه کالو سروي او روزانه وي. روزه ده نو کال 12 میاشتو کې صرف یو میاشت د رمضان. زکات ته نو په کال کې صرف یو ځل ورکول کېږي. حج دی نو په ټول عمر کې یو ځل دی. دا د اسلام غټ ستنې دي. موز دی نو موز روزانه دی، هر وخت دی، او په هغه په بعضې صورت کې په مالدارو دی بعضې عبادات او په فقیر باندې نشته، لکه حج او زکات. او موز چې کوم دی نو په مالدارم دی، په فقیرم دی، په نارینم دی، په زنانم دی، په لویم دی، په وړوکیم دی چې بالغ شوی، په بیمارم دی او په روغم دی، رنځور دواړو باندې دی. بیمار چې ودرېدی نشي په ناستې به کوي، موس پې شته. که زنانه ده په هغې باندې هم شته، حامله ده په خېټه باندې ماشوم دی بیا هم پې مشته، پاکه شوه ماشوم شوی دی بیا هم پې مشته دی، کمزوری دی سړی بیا هم پې باندې مشته دی، په هسپتال کې دی بیا هم پې باندې مشته چې هوش او حواس برابر دي. ځکه الله جل شانه ذکر پسې متصل فصلا ذکر کړی د الله جل جلاله بندگی. او د الله بندگی څه ته وایي؟ الله جل شانه سره هر څه شته، تا نه هغه نور څه نه غواړي، لیکن تا نه عجز غواړي، هغه سره عجز نشته دی، د هغه سره عجز ښایېږي نه، عاجزي غواړي. او چې کله سړی متبري او تکبر کوي، دا د خدای نه دی خوښ. حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. د شړشمو د دانې برابر چې چا کې تکبر وي نو دی به جنت ته نه داخلېږي، او کما قال علیه الصلاة والسلام. ځکه چې هغه خو لوی ذات دی، لوی خو هغه سره شته، هغه تا نه دا نه غواړي چې ته په لاره ارت بیرت روانې، ته په ناستي کې ځان ته ممتاز ځای جوړ کې غواړې، ستا لباس او پوشاک داسې وي لکه د متکبرینو، هغه تا نه عاجزي غواړي. هلته عاجزي نشته، هلته مسکنت نشته، هلته تواضع نشته، کبریایي د الله جل شانه سره خاص، عاجزي او تواضع هغه تا نه غواړي. نو بندگی دی ته وایي هلته غلامي نشته، هغه تا نه غلامي غواړي چې ته د الله غلام جوړ شي، د الله بنده جوړ شي.
دا الله جل شانه بندگان مونږ هم یو، لیکن زمونږ بندګۍ آیا هغه سیده چې څنګه الله جل شانه زمونږ نه مطالبه کوي، دا سوچ کول پکار دی. یو لطیفه مې ذهن ته راغله، بعضې داسې وي چې هغه وایي چې زه غلام یم د الله، لیکن چې څه کول غواړي هغه نه کوي. یو خان و، هغه نوکر ساتلی و، د هغې خان نه ښځه وه، نه یې لور وه، نه یې زوی و، هېڅوک هم په کور کې نه و. د خدمت دپاره نوکر ساتلی و. نو د ژمي شپه وه، نوکر هم کټ کې پروت دی په کوټه کې، او خان هم پروت دی. خان ورته وایي چې هلکه بهر باران شته او که نه؟ نو دا نوکر ورته وایي چې او شته. هغه ورته وایي چې ته خو بهر وتی نه، بهر تلی نه، تا ته څنګه پته ولګي؟ وایي صاحب پیشو د بهر نه راله او زما کټ سره لاندې تېرېده، نو ما په شا باندې د هغې لاس والو، ښه یې لونده وه، نو ما وایي چې باران شته. بیا ورته خان وایي چې داسې وکړه چې دا بله مړ که، بتي مړه که. وی خان ولې؟ وی ما ته خوب نه راځي په رڼا کې. دی ورته وایي چې داسې وکړه چې دا بړستن په ځان راکړه، چې تیاري شي نو خپله بلف مړ کولو ته نه پاسي، راټین دی یا بلف دی. بیا ورته خان وایي چې داسې وکړه، داسې خو وکړه چې دا ور خو بند کړه که نه، ساړه راځي. او ته وایي خان تم سړی په ارام نه پرېږدي، دا ټول کارونه مه وکړه، یو کار ته وکړه. زمونږ بندګي غلامي دا، لیکن دغسې موږ پابندۍ سره نه شو کولی. عمره کې سیل سپاټي دي، نو عمرې ته تلی شو، وس طاقت مشته. د خوراک نمبر چې راشي نو خوراک بیا خوړی شو، او چې کله ښه شی وي زما نفس هم غواړي هغه کار کوو، لیکن چې کوم نه غواړي نو هغه نه. نو بندګي دې ته نه وایي چې د الله جل شانه د غلامۍ نوم اخیستی شي، لیکن سره د هغې چې الله پاک مطالبه وکړي نو بیا نه. بعضې خلک په بندګۍ کې بیا سوالات بحث غلامی کوي، لیکن په هغې کې بحث کوي، خبرې اترې کوي. په دې مې لطیفه یاده شوه، یو کس هغه نوکر ساتلی و، په لاره باندې تلل، خان په اس باندې سور دی او هغه نوکر یې ښکته روان دی. نو د خان نه بټوه پرېوته، نوکر یې ولیده خو اوچته یې نه کړه. خان یو ځای ته تلو، سودا یې اخیسته، چې ویې کتل بټوه نشته. ویې لکه ما نه خو بټوه چې ته پرېوتي وي؟ صاحب هغه خو فلانکي ځای کې پرېوتي وه، تا لیدلي وه او یې اوچتوله دی ولې نه؟ وایي تا خو ما سره دا نه وکړي چې زما بټوه مو اوچته دی. د الله جل جلاله بندگی چې څنګه دی نوم واغشتو چې لا اله الا الله، زما معبود زما رب دی الله دی، بیا چې ته څه وایې هغه وکړې. داسې نه ده چې په هغې کې بحث کې سود حرام څنګه شو؟ ځکه چې په سود کې خو ډېرې فایدې دي. فلسطین کې مجاهدین جنګېږي، په مسلمانانو ظلمونه کېږي، لیکن زه کاروبار څنګه زما په سرمایه بنده شوې ده چې تا دا بحث شروع کو بیا کار نه کېږي. د الله جل شانه غلامي هغه سکیږي چې څنګه د الله حکم شي فورا په باندې عمل وشي. ما عرض کړو مخکې یو ځل چې مدینه منوره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې کوم ژوند تېر کړی، په هغې کې شراب حرام شوي نو. 14 کاله دور نبوت په مکه مکرمه کې تیر شوی دی، شراب حرام شوي نو. مدینی منورې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو نو 1 هجری 2 هجری کې بدر جنگ شوی دی، په هغې کې حرام شوي نو. 3 هجری کې په 3 کال د هجرت د احد جنگ شوی دی، په هغې کې شراب حرام نو، هغې پسې متصل بیا حرام شو. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خمر، شراب، میسر، جواری، ازلام او انصاب دا ټول حرام دي.
چې څنګه حکم نازل شو نو شراب د عربو دومره خوښو چې ماشوم به پیدا شو نو پیدا کېدو سره به شراب ورکول. لکه موږ ماشومانو ته ګوټي ورکو نو د هغې ګوټي دا وه، او شراب به په خپله چې کوم ځای باغونه ونو هلته مدینه منوره کې باغونه نو شراب به نه چوړولو. او تجارت د اکثرو تجارت هغه د شرابو، یو ځای نه بل ځای ته به شراب اخیستل اوړل راړل به مټونه به بارو په اوښانو باندې په هغې کې به شراب تلل. نو دغه وخت کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حرمت د شراب نازل شو، مدینه منوره کې په هر کور کې مټونه و د شراب. د الله رسول فرمایل چې وګرځئ په کوڅو کې اعلان کوئ چې شراب حرام شول. د یو صحابي په اعلان سره په وینا سره د الله رسول مبارک په خپل نه ګرځي، د صحابي په وینا سره چې څنګه چا اورېدلی دی هغه اواز نو هغه موټونه یې رایستي دي او د مدینې په کوڅو کې هغه شراب داسې بهېدل لکه څنګه چې د خوړ اوبه راشي په غرونو باندې درون باران وشي او د اوبو بهیږي، داسې د شراب روان. دې ته وایي بندګي، غلامي. دا نه چې په هغې کې سړی کود کورید کوي د سود ولې حرام دی، دا فلانکې شی ولې حرام دی، داسې ولې کول دي د دې په ځای باندې داسې وی. ته الله جل شانه مقننه قانون ساز کمیټۍ ممبر جوړ کړی چې ته الله جل شانه په دین کې کود کورید کوي چې دا داسې نه داسې داسې نه داسې په دې کې دا فواید دي. نه، د الله جل شانه په قانون د هغه په ضابطو باندې څوک نه پوهېږي چې په هغې کې څه حکمت دی چې تر څو هغه نه خولي. د سهار مونځ په دې ټایم کې ولې دی، په بل ټایم کې ولې نه دی، 2 رکعته ولې دي، زیات ولې نه دي، د ماسپښین مونځ 4 رکعته بیا ولې دي، دا ټول حکمتونه په دې خدای پاک ښه پوهېږي. او الله جل شانه داسې حکیم او علیم ذات دی چې هغه ته د دنیا هر شی هغه د هغه په علم کې دی او هغه بغیر د حکمت نه یو کارم نه کوي. او هغه داسې د عدل والا دی چې د هغه غونې عدل بل چا سره نشته. انما یأمر بالعدل شهد الله انه لا اله الا هو الملائکة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. الله جل شانه گواہی ورکوي فرښتې اهل علم چې الله پاک په کائناتو کې په عدل باندې نظام چلی، قائما بالقسط. هر یو سیس په عدل باندې دی. د توت پاڼه، د بکیانې پاڼه، د سفیدې پاڼه چې کوم ځای کې دا د غزې کې انتهایی مناسب و، د دې ځای نه مناسب ځای بل ځای نو. زما استاد ذهن چې سوی دا خطا وي. دا الله جل شانه په کائناتو کې څنګه ترتیب هغه چلی، هغه په خپل نظام باندې ښه پوهېږي. هغې پسې شاته څومره حکمتونه تړلي دي هغه الله ته پته ده، تا ته د هغې پته نشته. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د الله جل جلاله بندګي دا په بدن سره کول او کامله بندگی کول، هغه کې عقل نه جنگول. بعض حضرات لیکلی دي، مجدد الفسانی رحمه الله هم لیکلی دي چې کوم سړی وایي چې زما عقل واخلي نو زه په دې باندې عمل کوم او بیا به منم، دا سړی ملحد او زنديق دی. سود حرمت به زه اله منم چې زما ذهن واخلي، عقل زما واخلي، اله به منم چې سود حرام دی، اسې نه منم. دا سړی ملحد دی، زنديق دی. ملحد او زنديق هغه ته وایي چې هغه نوم د اسلام اخلي لیکن روان د کافرو بلار وي. کافر هغه ته وایي چې هغه سرګن کافر وي، هغه اسلام سره نفرت ته. او ملحد او زنديق چې کوم نو هغه نوم د اسلام اخلي لیکن هغه روان د کافرو بلار دی، پزړه کې کوټ دی. د الله جل شانه د حکم په مقابله کې د خپل فیدې او خپل دلایل چې کوم دینو بیانول شروع کی. نو چې کوم سړی هغه د الله جل شانه احکام اخلي اله چې زما عقل کې راشي، دا الحاد دی، دا زندقه ده. الله جل شانه دې موږ د دې نه وساتي. عرض مې دا کول زما عزتمند چې ځکه چې د آخرت چې څومره احکام دي د دین دا زمونږ په سمجھ کې راځي نه، دا زمونږ په سمجھ کې راځي نه. په کپڑا کې په صادر کې ته بوسو پڼ تړلی شي لیکن پاغه کې پای نشي اچولی، چې پای پکې شي نو پای به دې تویږي.
او د سیر پیو لوخه وی پاغه کې ته دړی پې چې نو دړی پاغه کې ناراضي هغه به تويږي. د هر یو سیس خپل شی دی. په کومه کانټا او طلبانه چې ټرکونه او ټرالرې تل کېږي پاغه کې څوک زر نه تلی که زر پکې تلی نو پاو نیم پاو چټاکۍ سیر دا پکې واچو هغه پکې د سر اړو پتن لګي غیب شي پکې هغه د دې لوخه دی نه. او د زر او د زرګر په طلبانه پاغه باندې څوک ټرکونه او غنم جوار نه تلی پاغه نه تل کی. د انسان عقل الله جل شانه دومره لوخه جوړ کړی دی ظرف چې دی په دنیا کې کار کولی شي. بس د اسمکه کلان دي سړي او بشته دی کنيشته دی لري دي کنيزدي دي دلته اوسپنه د کزر دي دا معلومول شي د الله تو بذریه براه راست. لیکن د الله جل شانه د احکام او حکمت د غي فواید هغه پسې شاته سړي دا هرگز نشي معلومول. دا لوډ سپیکر زما आवाज اوچتای او په جمعات کې چې څومره حضرات تی حال نه علاوه بهر هم اغیم اوري او بغیر لوډ سپیکر زما आवाज نږدې کسانم سم نشي اوري. لیکن په دې لوډ سپیکر نه زده دوربین کار خلم نه کیدا دینه د دوربین کار نشم غشته او کدی مایک نه دا اوریدو کار خلم نه دا اوریدو د پاره سپیکر دی دا مایک نه دی دا مایک صرف आवाज زما راکاږي. د هر یو سیس خپل کار دی. د انسان د دماغ خپل کار دی. هغه د الله جل جلاله د کارونو حکمتونه هغه معلومول نشي ځکه الله پاک بیان کړیم نه دي ظرف یې دمر نه درکړي. او کچره په دې باندې موقوف شي بیا به سړی انکار کوي داغه په ذهن کې برازي نه. د عرض می دا کول زما عزتمندو چې د کامیابی درې لارې الله بیان کړی دي. یو د زړه تزکیه، یو په جبه باندې د الله ذکر په کثرت سره، دریم د الله جل جلاله بندگی. رکاوټونه الله پاک ذکر کړي. رکاوټ څه شی دی؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو ترجیح ورکوي د دنیا ژوند ته په آخرت باندې. ترجیح ورکول چرال بیا سړی د دې کامیابی نه پاتې شي. با دا غټ خرند دی رکاوټ ته چې کامیابی ته سړی نه رسیږي چې کله د دنیا ته ترجیح ورکړي په آخرت باندې. دنیا ته ترجیح ورکول څنګه دی؟ په کار دا سیوا چې آخرت د الله بندگی دا پزړه کې وي او دنیا دې په لاس کې وي. د دې دنیا نه چې څه جوړولې هغه کار دې تیغشته پزړه کې دی الله ته ځای ورکړې وي. الله جل شانه بندگی او د آخرت فکر وي چې کله د الله یاد، د الله سره تعلق، د الله محبت د زړه نه وباسي، پاغه کې د دنیا محبت کینه او دین په لاسو کې واله چې دین نه د څه جوړ کله غو دې جوړ کړي لکه د خټه نه چې څه جوړه هغه جوړه. دین کھلونا بن جاتا ہے چې دا سے جوړ کې نو بیا کامیابی هرگز نه راځي. هغه د مقصد اصلي وګرځولو. مولانا روم رحم الله فرمایي آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است. آب اندر زیر کشتی پشتی است، سین کی کشتی روانه ده بیړی لاندې وبدي او کشتی په د پاسه ده. بلکې نن سبا خو سمندري جهازونه چلیږي په یو جهاز کې څومره کنټینري پرتی، بعضې کې ډېرې بعضې کې لږې او لاندې اوبه وي په اوبو د پاسه دا جهاز روان دی، دا کشتی روانه. دغه اوبه چې د جهاز د لاندې او جهاز کې دننه نی په کشتی کې دننه نه وي نو دا پشتی ده. جهاز پکې ولاړ دی او چې چالو شین روان دی سو وخت پس بخپل منزل مقصود ته ورسیږي. آب اندر زیر کشتی پشتی است، چې دا اوبه د کشتی د لاندې وي نه د کشتی د پاره پشتی ده. آب اندر کشت، آب در کشتی هلاک کشتی است. او چې کله دا اوبه د کشتی ته دننه راغلي نو کشتی به ډوبه شي، بیا کشتی نه پاتې کیږي، بیا به ډوبېږي. چې کله د دنیا محبت، د مال محبت مقصود یې اصلي هغه ته دنیا وګرځولو د زړه ته رااله او دین بهر پاتې شو، په لاسو کې رسومات دي.
خپو کې رسومات ګرځیدل. نماز پڑھتا ہے لیکن شروع سے لے کر آخر تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے نماز پڑھی. زکات دیتا ہے لیکن لوگوں کی دکھاوے کی وجہ سے کہ لوگ کہیں گے دسره دومره مال له دا فلان کې ډنګړې زکات نه ورکي، صدقه ورکي، خود خلکو د خبرو د وجنه جنازه کې شریک کیږي، خو په دې بنیاد نه چې د ایمان تقاضا ده، نه په دې بنیاد باندې چې د زما د پلار په جنازه کې زما د مشر په جنازه کې شریک شي او نه زکه د په لاسو کې رالو دین خپو کې رالو بهر ترالو د جړن دین اوته د الله جل شانه محبت د الله تعلق د جړن اوته چې کله اوته او زړه کې رااله دنیا او مال او شهرت او نمود او د خلکو رضا او خوشنودي غشتل، دا ټول سيزونه زړه ترال بس بیا کامیابی نه راځي، بیا د آخرت نه سړی پاتې شو. ځکه الله پاک فرمایي دا غټ خرن دی رکاوټ ته، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو ترجیح ورکوي د دنیا ژوند ته، والآخرة خیر وابقا، او حالانکه آخرت ډیر بهتر دی، هغه باقی دی. ترجیحات جدا جدا، نن سبا ترجیحات جدا شي، عمل شاته کیږي کله یو شان وي لیکن ترجیحات پورې ده. کچره د مخلوق رضا او خوشنودي اخلي نو الله جل شانه څخه اجر او زین نسی د عمل، او کله الله رضا او خوشنودي اخلي مخلوق هر څه وي الله جل شانه څخه زین او هغه عمل معمولی هغه د پکار راځي په هر ځای کې، په دنیا کې د ساوتو په وخت کې، په قبر کې، په حشر کې، په پولیس رات باندې تل د میزان څخه الله جل شانه څخه په هر ځای کې هغه پکار راځي، هغه قیمتي دی. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. ترجیح مثال الله سے دی، لکه مخکې ما دا مثال عرض کړو، یو سړی داغه په ځمکه کې یا داغه په کور کې دوه کویان دي، په یو کوی کې زوی پریوته، په بل کوی کې چرګ پریوته، چرګ هم د د زویم د د دغه وخت کې اوس که چرې دی زوی روباسي نو چرګ مړ کېږي، که چرګ روباسي نو زوی مړ کېږي، د لږ وخت فرق دی. دی په یو وخت کې یو شی رایستی شي هغه بل به ختمېږي، نو دی به اول څه کوي خامخا به زوی پسې کوزېږي، زوی به روباسي، ځکه چې زوی زوی دی، انسان دی، بیا د ده زوی دی، دی به چرګ پرېږدي، چرګ دې مړه شي خیر دی، چیلی د هغه دې مړه شي خیر دی. لیکن که چېرې یو سړی هغه چرګې پسې کوزېږي چې چرګ باندې مې پیسې تللي دي زوی پرېږدي، نو ټول خلک به ملامته کوي او د ده نه به کم عقل بل څوک. د آخرت دپاره سړی دنیا واخلي او د دنیا د وجه نه آخرت پرېږدي، په دا ولګوي، دا هم دغسې مثال دی، د دې نه زیات کمزوری شی دی دنیا د آخرت په مقابله کې. او د دې دا مطلب نه دی چې ته دکانداری مکو، کاروبار مکو، زمینداره مکو، ملازمت مکو. هارون رشید بادشاہ د ورځې به 15 سپارې قرآن پاک ختمولو او 200 رکعات به شوروز کې نفل کول، لفرض نه علاوه. بادشاہ پیغمبر نو، صحابی نو، 200 رکعات نفل به کول. بادشاہ دې نظام د مملکتم ټول چلی او دې کارونو تم ځان وزګار کړي، هغه ته پته وه چې آخرت باقی دی. یو ځل بهلول یو مجذوب لیونه او خبرې به داسې وی چې ډېرې قیمتي وي، هغه ته تپوس ته رالو هارون رشید بیمارو، ورته وایي چې صاحب څنګه د طبیعت وي؟ بس بیمار یم او آخرت ته تللی. وی آخرت ته تللی؟ بهلول ورته وی چې او بیا به صاحب کله راځي؟ هلته نه راتلل نشته. بیا دې د کمقلو خبرې شروع کړې ته ده ته اجازت وی چې بهلول راشي نو دی به را پرېږدی، داسې لیونی و چې خبرې ډېرې قیمتي وي، مجذوب. وی صاحب ته هلته کور جوړ کړی ځان ته او سامان مامان دې پکې ایښی دی اچولی دی چې کوم ځای ته روان یې؟ نو ده ورته وی چې نه، وی ته خو ډېر کم عقل یې، ځکه چې دنیا کې ته یو ښار نه بل ښار ته ځې
ته نوکرانم واسطه مخکنه تا ته ځای ساس کی چې څومره ورځې پاتې کېږي د هغه ورځو په حساب سره انتظام وشو دلته تا نه. نو هارون رشید باچا سترګو نه اوښکې روانې شي په ژړا شو. د آخرت فکر وباسه. هغه مجذوب خبرې اورېدې ځکه چې هغه حقیقت بیانولو. اوس یو روغ سړی ورته دا خبرې وکړو نو ورته وایي زما د مجلس نه پاسه ته ما ته آخرت یادې د دنیا هر څه دې را باندې ګنډېر کړي د خولې خوند دې راته خراب کړو. که څوک نوی کور جوړ کړي او هغه ټایم کې د مرګ خبره وکړي چې دا هر څه پاتې دي په هغې باندې په تندي د هغه ګرونجې راشي. ولې دا کور دې په ما نه دی څوک، حالانکې دا حقیقت دی چې دا هر څه پاتې دي. د دې مطلب دغه دی چې ته ګورې خیال کو اسې نه شي دا کور په زړه کې کېنې د دې کور د وجې نه ته د الله د بندګۍ نه پاتې نه شي. نو اورنګزیب بادشاہ په مغولو کې تیر شوی په هندوستان کې او دا هغه ځای نه تر عراق پورې حکومت. اورنګزیب بادشاہ تنخوا د بیت المال نه ناغشته، قرآن پاک به لیکلو په قلم، چاپخانه نه وه، پرنټ نو په هغه زمانه کې. هغه قرآن مجید چې به ولیکلو هغه نسخه به ورکه چاته او د هغې شکرانه چې به وصوله که په هغې باندې ګزاره کوله. په خپل حافظ قرآن او تهجد به نه قضا کېدل، لوڼې حافظانې وي قرآن پاک په حفظ کړو. مونږ دې کارونه ته نه اوزګارېږو ځکه چې دی دا خو به هغه څوک کوي چې کوم سړی اوزګاري. ما تاسو ته به غالبا ویلي چې ساوت افریقې ته مونږ لاړو، هلته 2.5% مسلمانان دي، په 100 کې 2.5، په 200 کې 15، لیکن هغه کسانو کو کاروباري او غټ تاجران دي لیکن د دین سره تعلق شته الحمدلله. او د تاجرانو غټو غټو سوداګرو زامن هغه مدرسه کې سبق وایي، مدرسې شته. یو زینا د جوهانسبرګ نه مونږ وای ډرایور وته وایي هلته په جهاز کې لاړو، هغه جهاز د یو طالب او د فاضلو خصوصي جهاز، پکې د 6 کسانو سیټو صرف. هغه د یو داسې کسو چې هغه عالم و د مدرسې نه فاضل شوی او پلار یې تاجر و، لیکن په خپل عالم. نو عرض مې دا کولو چې دین مقصد اول وګرځو، دنیا دی وی دا دنیا خو دا کپڑے دنیا دا، دا خوراک دنیا دا، دا کور دنیا دا. د دې دنیا مثال داسې دی لکه تل نیر نه پورې کېږي دغسې ګام نشي اخیستی، نیر پلن دی او ګنده اوبه دي پکې، په هغې کې منځ کې یو کاڼی کېدی، په هغې کاڼي باندې یوخ پکې دی او بلخ په واړی پورې شي. نو دنیا نه داسې کار واخله لکه څنګه چې په دې ګنده نالۍ کې میړۍ کې تا کاڼی ایښی دی، په هغې خپه کېدی. آخرت ته پې لاړ شه، کپړې پاکې واچو، د جمعې مونځ ته راشه، د جمعې مونځ پې وکړه، مونځ وکړه. او مونځ نشي کولی ځکه چې کپړې مې پلیتې دي، نو دا خو خبره جوړه نشو. عرض مې دا کور زما عزتمنو چې الله جل جلاله هغه رکاوټونه هم ذکر کړي دي چې حقیقي کامیابی کې کوم حایل دی دا لري کا، بل تؤثرون الحیات الدنیا. دا یې نه دي فرمایلی چې لا تطلبوا الحیات الدنیا ولا تطلبوا المال ولا تطلبوا الطعام ولا تطلبوا اللباس، لباس ماخلا، نوکری ماخلا، کاروبار مکوه، نه، ترجیح ورکو دنیا ته په آخرت باندې. دا سيزونه دی وی خو په هغه طریقه باندې چې کوم الله جل جلاله د هغې د حصول لاره ښوولې ده. ځکه که د حلالو په ځای باندې حرام اختیار کې حلال له پرېښول نو دا طریقه نه ده، دا د ترجیح ورک. نو زما عزتمندو الله جل جلاله حقیقي کامیابي خو یقینا دغه حقیقي کامیابي د موږ په خپلو سترګو باندې وینو. زمونږ مشران مخکې یو زمانه کې اوس نشته دی، د چا مور او پلار دواړه نشته دی، د چا پکې یو نشته دی، د چا شته دی. الله پاک دې اوږد ژوند د عافیت او سلامتیا سره ورکړي، لیکن ټول روان دي دنیا نه. الله پاک دې مونږ ته پوهه نصیب کړي په دې خبرو باندې او په ښو خبرو دې الله د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.